السلام علیکم. دوه واقعیات پرون وشو او ډیر زیات مې پیړه خپه دی. څوک چې تی خبرېږي خپه کېږي به. یو خو د پاړه چنار واقعه ده چې دومره قابل افسوس ده چې عام عوامو قافله د سکیورټي فورسز په حفاظت کې روانه وه. کانوای په هغې باندې شرپسندو حمله کړې ده او هغې کې متضاد اطلاعات دي. څوک 40 یادي، څوک 80 یادي او څوک 103 کسان یادي چې دا پکې شهیدان شو. پای کې ماشومان هم دي او زنانه هم دي. 12 پکې ماشومان دي او 10 هم دي پکې چې د غېږې ماشومان دي شپږو میاشتو او 37 پکې زنانه یادي، نور سړي دي دا پکې شهیدان شوي. خو دا ولې کېږي؟ د دې وجه دا ده چې پاړه چنار کې یو خو شیعه سني فسادات دي، یو هلته کې د قبیلو جنگ دی چې په کم کې په غرونو په علاقه په حق بندۍ باندې دوی وران دي. پاکستان ته چې تو ګوري اسلامي جمهوریت پاکستان دی، خو فرقه واریت دومره تبعیت رسولې دي چې یو قسم به تا ته پکې مسلمان ملاو نشي. کو دې فرقو والته وکي هر فرقه ځان مسلمان ګڼي او نور ټول کافران ګڼي او د هغوی مرګ جایز ګڼي. دا بدقسمتي ده او دا په څه وخت کې زموږ د ریاست پالیسي ماته ښکارېده. د ضیاءالحق په دور کې د ایران پراکسیز دلته شیعګانو او د سعودي عرب پراکسیز دلته دا نور فرقې وي. نو د دوی خپل جنګونه به زموږ په ملک کې کول او فرقه واریت بو. ته چې وګورې نو فرقه واریت کلاو اجازت دی ورته، هیڅ روک ټوک پې نشته زموږ د ریاست د طرفه. او دا یې وجه دا ده چې دا مسلمان یا پاکستانیان څومره تقسیمي نو چې ریاست ته خیال نه. په دغه واقعه کې تاسو وګورئ پاړه چنار کې د 100 میاشتو راسې دا واقعات روان دي، لارې بندې دي، انتظامیه ناکام ده، پولیس ناکام دي، سکیورټي فورسز ناکام دي. صرف یو څو شرپسنده کامیاب دي چې دومره کامیابۍ سره کاروایانې کوي او خلک شهیدان کوي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده. کو زمونږ سکیورټي ادارې او ایجنسیانې دغه طرف ته توجه ورکړي، د سیاست نه لکوټي سایډ ته شي، د عوامي نمایندګان او عام سیاسي ورکرانو خلاف کاروایانې پرېږدي او اصلي مقصد چې دی هغه وکړي. نو پاکستان به پرامن هم شي او په دنیا کې به یو عظیم قوم ته جوړ شي. خو بدقسمتۍ نه زموږ ترجیحات جدا دي او هغه نقصان موږ ته رسي. په دې کې دا څومره فرقه واریت پیلولو مولیان دي، د دوی نه خو سرونه کټ کول پکار دي. ځکه چې بدقسمتۍ ته ګوره چې څوک یې مړ کوي هغه الله اکبر وي او چې کوم مري هغه کلمه شهادت وي. دواړه مسلمان دي، دواړه د یو الله منونکي دي، دواړه د یو قرآن منونکي دي، دواړه د یو رسول منونکي دي او بیا هم یو بل دومره بې دردۍ سره مړه کوي. نو دغه نفرت دی چې د مولیانو د فرقه واریت په وجه باندې په دې مسلمانانو کې اچولې دي چې دا بل کافر دی او یو تس چې مسلمان. دا غټه زموږ بدقسمتي ده. څو پورې چې په دې یو اجتهاد نه شوی، یو نوې عمرانیه معاهده نه شوی، یو نوې ډایلاګ نه شوی، یو برداشت نه شوی، زموږ معاشره به جهنم ته جوړ دی او نور ممتبعیت رواني. په داسې حالاتو کې نه په ملک کې څوک انویسټمنټ کوي، نه ټوریزم کیږي، عام خلک ته تختی د نادره کیپیسټي د پاسپورت جوړولو 16,000 د ورځې او 50,000 اپلیکیشنز راځي د پاسپورت جوړولو، خلک د ملک نه تختی. او بل طرف ته چې داسې واقعات وشي نو په پاکستانیانو په ټوله دنیا کې پابندیانې ولګي، دوبۍ در باندې ولګولې، سعودي در باندې 4,000 بیکاریان تلي هغوی پاسپورت بلاک کړي. او د پاکستان پاسپورت دی وخت کې د دنیا په 3 بدترینو پاسپورټونو کې دی او د امن و امان په صورتحال کې په 142 نمبر. نو دا ډېر د افسوس خبره ده. ادارو له پکار ده، علماء حق له پکار ده. زه اکثر په دغه پسې خبرې وکړم چېرته مولیان غلطي کړي نو زه وایم چې علماء حق زما د زړه سرونه او د سر تاجونه دي. نو ابرو یو کس کمنټ کې کړی چې جی علماء حق د پاره ستا څه پیمانه ده؟ نو ما ورته ویل چې بچي علماء حق زما دا پیمانه ده چې کم د ظالم جابر حکمران مخې ته کلمه حق وي هغه علماء حق دي. دا نه چې سرکاري مولیان دي او فتوا فروش مولیان دي د دې به مخنیوي کولی، د دوی باندې تنقید کول دي. ځکه چې علماء حق به دا معاشره ټیکوي، عام دا سرکاري مولیان به نور تباه
تباهۍ ته معاشره بوځي. دویم خبر دا دی چې په بنو کې هغه ډېر افسوسناک واقعه شوې وه، سیکیورټي فورسز باندې حمله شوې وه، 12 کسان پکې زمونږ شهیدان شوي او دا په بارډر باندې چې جنګیږي دا زمونږ هیروګان دي. خو بدقسمتۍ نه بیا یو فوټیج راغی او د دغسې شیزونو نه د ریاست غبراو دی ځکه چې په میډیا یې نه ښیي خو سوشل میډیا دا شیزونه وښیي. کو چېرې دا فوټیج صحیح چې دوه فوجیان کم مړه شوي هغه د خچر باندې راچولي دي او راوړي، نو هلیکاپټر چرته لاړې. مریم بي بي چې بله ورځ سویټزرلینډ ته تله نو ایرفورس وله جاز ورکړی، بیا چې د لندن نه راتله بیا ورپسې ایرفورس جاز ولي. او دا کم چې په بارډر جنګیږي زمونږ هیروګان دي هغوی د لاش راوړو دپاره هلیکاپټر نشته، ګاډي نشته، په خچر یې راکوزي. دغه چې مې وکته ډېر د افسوس راله راغی. الله دې زمونږ د مشرانو له عقل ورکي، شعور ورکي، ځکه چې دا کارونه دا کم کیږي دا خو د عقل بړې نشي کولی. دا خو داسې خلک کولی شي چې هغوی د عقل نه فارغي. ځکه ملک ډېر ښکلی دی، 15 کروړه عوام دي، دومره ښکلي ټیلنټډ خلک دی، د ملک سره مینه کولو دي. زموږ غونته محب وطن خو تباه یې کړه، ځکه چې مینه کوو د ملک سره په وړه وړه خبره وړه خورو ځان له ځان مو د زړه مریضان کو او په دوی باندې پروا نشته. نو په دوی پروا په دې نشته په دې ملک باندې چې دوی څنګه ریټایرډ شي یا وزارتونه ختم شي دوی به یورپ ته لاړ شي، امریکې ته به لاړ شي، ما او تا به چېرته ځو؟ ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ وکړئ، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ او سوچ به وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.